ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما في انفسهم. چې کله او دا موږ د خدای نه سوال کوو چې یا الله که ستا پکې رضا وي، یا الله ستا پکې خیر وي، یا الله درې حاضر نه دی ګلداد خان جوړې خدای ما چې مېنه یا ایم پی ای نه کړي دغه درې حاضر کړې تا زما د هغه باجوړو سرونه ښکته کړم. زه به ستاسو امیدونه مات کړم، زه به ستاسو ضمیرونه خرڅ کړم، زه به باجوړ په سر باندې سودا وکړم. خدای په دې باجوړ په هره محکمه کې کرپټ افسر کېنولی و. ته سولر راوایې د ماما رژیم په کول او نباسه ته سړک کوم د ترور هیله کوه، ته جومات کې سولر کوم خپله سکرټري لکه د افسرانو ولګې غله دي دا کور دي باجوړ لوټ کوي. ما مخکې هم غلطه غل ویلی اوس هم ورته غلطه غل ویل. خان ما ته وویل زموږ بهادر خلک خو احتمال بهادر یې اولنی قسم چې په باجوړ کې راباندې شپږ دېرش اف شوي شپږ دېرش او ما ته به یې ویل ته دا پارټي پرېږده. ما ویل شل ځل به درته پرېږدم عمران خان نه پرېږدم. دلته کرپشن شوی ما اواز چوت کو په داسې جیل کې بند کړی وم چې یو 12 ورځې خو ما نر په سترګو نه دی لیدلی او دا هم درته وویل موږ ورې بېکاري نه ده کړې. عمران را پاڅولی کله وایي چا را پاڅولی کله وایي څوک یې لمسوي کله وایي څوک یې لمسوي چې د دې دپاره نه خدای شته نه رسول شته نه انصاف شته نه نر شته نه جسته شته صرف پیسه پېژني. ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی نوګۍ خو به بدل کړی وی که نه چې ته کله قیادت کې رهبري کې ته د په دې مشکونو کې په دې ترکۍ کې په دې زلي کې په دې سپچۍ کې په دې ولیسم کې د هر یو وګړي ته ذمهوار یې دا غټ غټ وزیران شي ګورنران شي منسټران شي نو چې دا خلک شته موږ ته څه ضرورت پېښ شو. ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی نوګۍ خو به بدل کړی وی که نه. د په دې خبره ومه چې کوم سړي حق کېدو هغه ولې ورنه کړو. باجوړ داسې یو ماډل جوړو چې خلک په لاهور کې بیا د باجوړ مثال ورکړي انشاءالله. ما ته یو چا وویل زه هم تاله 2 کروړه روپۍ درکړم. نو ما ورته وویل چې لکه دا 2 کروړه ته ماله راکړې نو سبا الیکشن وګټم ویل بېرته به یې راکړي. نو ما زه به تا ته کوم ځای نه درکوم او دا مو واورئ چې زما په دې ملګرو کې کوم کس بیمانه و او تاسو ته پته وه چې دا سړی غل دی ستاسو د ایمان نه سلامت دی چې ما ته راوښی و چې دا سړی غل دی زما څه به نه کوي. خان لملال نه وایي جاري حاضر څنګه کې وارو پار دې خطا شوی هغه غریبان نه خوبونه ارام شوي دي. زموږ سره محنت دی جذبه ده لګن دی ویژن دی منشور دی او چې ایمانداره د دشمن هم زموږ به یاري او دا نور چې کوم ولاړ دي دا خزلې مزلې د دې اوس نور هېڅ هم نشته پیسې ورسوي د پیسو بورې راوسپړي د یو ضمیر اغستی د بل ضمیر اغستی د بل ضمیر اغستی. دا هم درته وایم کوم منتخب کړمه په فخر سره به وایي چې دا زموږ نماینده دی. دا نعبدو وایاک نستعین د ټول نه مخکې د دې علاقې غیرو مشرانو سپینګلو امزولو کشرانو زما غریب ریحان صاحب سلام قبول کړو. زه لیټ راورسېدم او کوم ملګرو چې په لاره کې په موټرسایکل باندې زموږ سره راغلو مرګټا وکړه. آی ایم تھینکفل ټو ایوریون او تاسو زما ورونه یاستئ تاسو چې کوم افرټس وکړو زه هم شکرګزار یم. یو دوه درې خبرې ته کومه او زه هغه سیاسي سړی هم یم چې هغه دروغ و د هغه ته وکړم او بیا سبا له هغه شی نه وي او بیا مې ګریوان ته لاس اچوي نو سبا خبره ته کوم. په یو خبره ځان کلیر کړي د مازدیګر وخت دی انسان هېڅ هم نشي کولی چې هر څه کوي خدا پاک کوي. دا یقین او عقیده چې کله زموږ جوړه شوله نظام به په خپله باندې ټیک شي. که انسانانو کولی شولی زموږ په علاقه باندې ګورنر تېر شو ګورنر پکار خو دا وه چې ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی د خپل علاقه خو به بدل کړی وی که ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی نوګۍ خو به بدل کړی وی که نه منشتران تیر شو وزیران تیر شو لوی پیسو والا سرمایه داره تیر شو چې هغو څه بدل لږ د ریحان صاحب غریب بدله څه بدل کړي. زمانه مه غواړئ د خدای نه وغواړئ د خدای پاک نه هر څه خدای پاک کوي. خو یو خبره ته کوم انسان یو کار شي کولی هغه دی نیت او کوشش. موږ به خپل نیت کوو موږ به خپل کوشش کوو باقي هر څه کوي خدای پاک کوي. نو زه چې نن تاسو ته ولاړ یم یا سبا بل چا ته ودرېږم په دې خبره یقین وکړئ
زما ضرورت ولې پېښ شو باجوړ کې په کار دا و چې دا ټول وختونه ودرېږي دا غټ غټ خلک موږ لیږو سملانو لا دا غټ غټ وزیران شي ګورنران شي منسټران شي نو چې دا خلک شته موږ ته څه ضرورت پېښ شو څه ضرورت و دا قیادت دا خو ځان نه غټه ذمه داري ده صحابه به د دې دوه شي نه ځان ساتو یو قیادت یو امامت دا امام چې کله ته امام یې ته د هر مقتدي ذمهوار یې چې ته په مانځه کې څه وایې څنګه مونځ کې څه سوچ کې ته د هر مقتدي ذمهوار یې او یو قیادت چې ته کله قیادت کې رهبري کې ته د په دې مشکونو کې په دې ترکۍ کې په دې زري کې په دې سپچۍ کې په دې ولیسم کې د هر یو ورګري ته ذمهوار یې ته چې سمېله نماینده لېږې زه دې له نه لېږم دلته خو نظام بدل شوی دی زه یې مینه ولېږم چې مینه صاحب تو په اسمبلۍ کې ودرېږې زما لپاره به څه کوې قانون سازي به کوې زما لپاره به ته بیل راوړې زما لپاره به ته ریفارم راوړې زما خبره به کوې چې زما د دې ترکۍ یو بچی په لاهور کریړۍ ته ولاړ دی چې پولیس خو ته پورته نه شي کتلی کمیټۍ والا خو ته پورته نه شي کتلی چې دا ورته وایي چې نماینده یې ناست دی ته پوه شې که نه کوي بیا په دې ملک چې کوم نظام قابل شو دا عمران خان دا هغه نظام دا هغه مافیا د وجې نن هم په جیل کې غریب ناست دې نظام کې داسې خلک دا هغه مافیا چې د دې دپاره نه خدای شته نه رسول شته نه انصاف شته نه مرګ شته نه جست شته صرف پیسه پېژني او ما یو ځل خان صاحب ته وویل ما د خپلو خلکو ګیرې ورته وړې ما ویل خان صاحب که دې خلکو پیسې ګټلې پیسې خو بار غلم ګټي په دې سړکونو باندې په دې زور بندر په دې لارو باندې ورپسې والي دا ګاډي لوټ کوي دا هم غلا ده او دا هم غلا ده چې سیمې ته لاړ شي د خلکو په کور به د یتیمانانو مالونه لوټ کړي دا هم غلا ده ما مخکې هم غلطه غل ویلی اوس هم ورته غلطه غل ویل زه د عمران خان سپی یم ریحانجاب خان ریحانجاب خان زه په دې یو خبره ځان پوه کوي چې موږ د عمران خان سره ولاړ یو موږ څه نه ولاړ یو عمران خان یو ناره کړې وه ویل زه به څه کوم زه به انصاف قایموم انصاف او هغه به مثال ورکوو د ریاست مدینه صحابه خو غریب خلک وو یو موټی خلک وو هغه معمولي خلکو په دنیا باندې څنګه حکومت وکړو پرشن امپایر رومن امپایر یې ورغړاو کم داسې عمل دی صحابه وکړو هغو څه خو ټانکونه نه وو جهازونه خو څه نه وو لوی مملکت یې راوغورځول هغه صحابه انصاف قایم کړی هغه د خلیفه وخت ګریوان ته بغیر مسلم را پاڅېدو لاس به ورته ونیو ویل تا زما داسې کړي هغه به جواب ورکوو ما صرف دلته کرپشن شوی ما اواز چوت کو ما ویل دا نه انصافي ده دا غلا ده دا نه دی په کار کله ویل حاضر چا را پاڅولی کله وایي چا را پاڅولی کله وایي څوک یې لمسوي کله وایي څوک یې لمسوي هغه ایمان خان ویلی وایي چې کله زه په دې باندې لاس ونیسم لاس وایي دې دقسې بهانې کوي په باجوړ کې هم زما څه دقسې کلي وو خو وخت په عمران خان څخه رالی عمران خان موږ ته متازه شو او دا هم درته وویل موږ ورې بېکاري نه ده کړې عمران خان ما ته وویل زموږ بهادر خلک خو احتمال بهادر یې اولنی قسم چې په باجوړ کې را باندې شپږ دېرش فایانې شوي شپږ دېرش په داسې جیل کې بند کړی وم چې یو 12 ورځې خو ما نر په سترګو نه دی لیدلی او ما ته به یې ویل ته دا پارټي پرېږده ما ویل 100 ځله ته پرېږدم عمران خان نه پرېږدم عمران خان ته پرېږدم زه د عمران خان ته ولاړ یم زه د یو نظریې په خاطر ولاړ یم زه د عمران خان ته ولاړ یم زه د انصاف په خاطر ولاړ یم زه د مرګ په خاطر ولاړ یم زه په دې خاطر ولاړ یم چې دلته یو غریب دی بل مالدار دی دا فرق به نه چې دا زما سیکرټري دی دا زما ښه دی دا زما رشته دار دی دا مې ماما زوی دی ته سولر راوایه د ماما رضي په مور یې ورنه باسه ته سړک کوم د ترور زوی راکوه ته جومات کې سولر کوم خپله سیکرټري راکوه دا د عمران خان نظام دی دا د انصاف نظام دی دا د مرګ نظام دی زما ورونو موږ دغه نظام ټینګول نه راپاڅېدلي هر څه الله کوي خو انسان کوشش کوي الله په قرآن کې وایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في انفسهم چې کله کوم قوم د خپل تقدیر د بدلولو کوشش ونه کړي الله وایي زه قوم نه بدلوم زه قوم تقدیر نه بدلوم موږ به خپل کوشش کوو ما ورته ویل که انسان به خپل کوشش کوي موږ به خپل نیت ټیک ساتو هر څه د الله په لاس کې او دا مې څه وعده ده
ډوزل تناولم دا مې سواده ده دا خو زما حلقه نه وه خو پاټۍ دې حلقې له راوستل ما ویل زما حلقه یې نه اټو یا مې سل ارزو ده ویل نه تېره دې حلقې د اپلای وکړه ما ویل ما څه کوې خو په چارمن کې یو تکړه ځوان وګوره پولیس هم کې یو تکړه ځوان وګوره په ناوګۍ کې وګوره په ښار کې وګوره څلېرویشت خلکو ته اپلایانې کړي ډېر ښه خلک دی بل کس وګوره ورته یې ودروه ما له به یا سل ارزو راکړې او دا غونډ زه خو ولاړ غونډ باجوړ ته وم اوس هم ولاړ یم د دې زه د ښار په حلقه راویشتلم بیا په هغه ټکټو کې چې کومې خبر راغلی ما ورته صرف دا وویل ما دوو خاندانو له مه ورکوئ څلېرویشت خلکو اپلای کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله که زه په دې خفه یم چې ریاضي ته ټکټ په هغه وخت کې ولې ورکړو زه په دې خفه وم چې کوم سړي حق کېدو هغه له ولې ورنکړو عمران خان سپی موږ ولیږو موږ ول هلته ځان مړ کړو په کریو لګالې راوالو لنګې بزۍ وله خلکو خرڅې کړې قرضونه یې وله وکړه ته ما اسمبلۍ ته ولېږلې ته زما نمایندګي نشي کولی ته ما اسمبلۍ ته ولېږلې زما د باجوړ خو دومره باهمته قوم دی چې په ټول ملک په هر ښار ته ځي دا ته باجوړی میلاوېږي یا به ورکوټ ته روزګار کوي یا به غټ کوي خو ډېر په بهادرۍ او په غیرت سره کوي تا زما د هغه باجوړو هم سرونه ښکته کړه تا زما د هغه باجوړو هم سرونه ښکته کړه تاسو په اسمبلۍ کې یو له په خوله پټۍ اړولې وه او بل پاڅېدو کله وایي چپس خرڅوم کله وایي زکات خرڅوم ته د عمران خان سپی دا د عمران خان نظریه ده ته دې خلکو د نظریې په خاطر ولېږلي او تاسو هغه نظریه راواخیسته او د خپلو نمبر لاندې کړله زه راته اوس هم وایم که په دې پي کې 22 په حلقه باندې زما نه څوک هم درته ښه ښکاري هغه له ووټ ورکړي زه راته دا نه یم چې ما له خامخا راکړي زه ډېر کمزوری انسان یم دا راته نه یم چې ما له خامخا راکړي خو هغه سړي له ورکوي چې سبا له زموږ د بېعزتۍ سبب نه جوړېږي هغه سړي له ورکوي چې سبا له زه په فخر سره یم زه په فخر سره یم چې دې سړي له ما ووټ ورکړی دا زما نماینده ناست دی او ته چې کله خپل نماینده له ووټ ورکړې بیا د هغه نماینده په وړو ده چې هغه تا له څنګه دلته نظام سیټ کوي په دې باجوړ په هره محکمه کې کرپټ افسر کېنولی و لکه د افسران ولګې غله دي دا کون دي باجوړ لوټ کوي لکه په دې محکمو کې سچوګان ناست دي په دې تاڼو کې دا ولې کوي دا باجوړ لوټ کوي لکه دلته دا نورې محکمې راغلي دا نور خلک راغلی دی باجوړ لوټ کوي کله د حق خبره کوي کله وایي چا راپاڅولی او کله وایي چا راپاڅولی خبرو له موږ نه ځو که اوس په پي کې 22 باندې شي ګټلی او قسم کوي چې دا غلاګانې شوې دا ما نه دي کړي یا دغه هم دې کړي دغه هم درته پاتې شي دغه رزه خدای والی خدا به راته قسم کوئ چې نور به د باجوړ د غریبو د کونډو پیسه ته لاس نه نیسم حق به نه خورم قسم په خدای به دې ځای ته اوس داری کښېنم ستاسو مخکې سرنډر کېږم کښېنم ورته موږ له ایمانداره خلک پکار سړی د هر څنګه یې خو چې ایماندار سړی دې هېڅ هم دې ماله نه کولی دی په اسمبلۍ کې چپ ناست وی خو چې ایماندار دی موږ د عمران خان صاحب په دغه ایمانداري ولاړ یو موږ زړونه دردېږي ولې هغه ایماندار دی هغه انصاف خوښوي هغه میرټ خوښوي نو تولیسم خلکو د دې علاقې خلکو انشاءالله الله دې هغه ورځ نه راولي چې تاسو به ریحان صاحب له ووټ ورکړئ او ریحان صاحب به ځان بدل کړي دا مې ورته یو کال مخکې په باریکاو کې موږ جلسه وکړله ما ورته ویلي چې خدای دې هغه ورځ ما په ځمکه ورجل نه کړي چې زه به ځان بدل کړم زه به ستاسو امیدونه مات کړم زه به ستاسو ضمیرونه خرڅ کړم زه به رباجول په سر باندې سودا وکړم خدای دې هغه ورځ ما په دې ځمکه ورجل نه کړي چې زه به ستاسو او دا هم درته وایم کوم منتخب کړمه په فخر سره به وایي چې دا زموږ نماینده دی داسې نظام راولو ټول پاکستان ملک اصل داسې تباه او برباد روان دی خو موږ به باجوړ داسې یو ماډل جوړو چې خلک به لاهور کې او بیا د باجوړ مثال ورکړي انشاءالله او دا خلک به ریحان صاحب بچه وکړي زما الله پاک ولي د انسان بچه وکړي الله هم د تکبر نه ډېر وساتي خو زه دا هم چیلنج درکوم که په باجوړ کې زما نه بل قابل سړی و زما نه بل ایماندار سړی و زما په سر تاسو ته قسم هم شاته شیخ ولیدار ریحان صاحب ایماندار زه هم درته خورم جومات ته رسېږم زما سره پیسه به راسه نه وي غریب سړی هم دا راته وایم پیسه به راسه نه وي خو په یو شي څوک زما سره مقابله نشي کولی په یو شي باندې ښه په فخر سره ودرېږئ ښه په بهادرۍ ودرېږئ دا علاقه خاص هم د عمران خان ده
دلته خو کو په حقیقت کې د ستل ودرولې به عمران خان دا او ما هغه خلک نه چې دا هغه د وجه وټه به زمونږ د بېزتۍ سبب جوړېږي. موږ به خپل کوشش کوو، موږ به نیت ټیک ساتو. دا زمونږ د دې حلقې د کمپین شروعات دي او زه ورته ریکویسټ کوم دلته نور خلک کم د پی ټی آی په جامه کې کمپین کوي، زه هغې ته م وایم که تاسو کې تبدیلي راغلي او حقیقي ځان بدل کړی راشئ چې زه درته کښېنم. خلکو اعتماد شی بهارولی چې زه درته کښېنم، چې خلک څه غواړي دا شی منلی چې زه درته کښېنم. او که دا نه وي موږ باجوړ په چا نه شروع کوو. او دا نور چې کوم ولاړ دي دا خزلې مزلې د دې اوس نور هېڅ هم نشته، پیسې ورسوي. د پیسو بورې راوسپړي، د یو ضمیر اخیستی، د بل ضمیر اخیستی، د بل ضمیر اخیستی. ما ته یو چا ویل زه هم تاله 2 کروړه روپۍ درکړم. نو ما ورته ویل چې لکه دا 2 کروړه ته ماله راکړې نو سبا له الیکشن وګټم، ویل بېرته به یې راکړي. نو ما زه به تا ته کوم ځای نه درکوم؟ د دې ولي سم د خلکو سرکاري ګړې په ځای به خرڅوم، ماشینان به خرڅوم. یو ما سکرټر کې راولي نو محکمو ته به دې صاحب پیسې غواړي. او دا مو واورئ چې زما په دې ملګرو کې کوم کس بیمانه و او تاسو ته پته وه چې دا سړی غل دی، ستاسو د ایمان ناسلامت دی چې ما ته راوښی وه چې دا سړی غل دی زما څه به نه ګرځي. زه درته اوس نه وایم که داسې خلک زما څه ګرځي، که زما څه ډېله ګرځي دا رحمدي په سما یې مینې شي او منستر چې یا مې مینې شي، ما له به په کوټې سره منه سودر ولګي او زما به ځان نه ګوري او مزې به کومه بجلي هم تېسي معلوم. قسم په خدای قرآن ویلې که د خپلې ښځو خبره هم کوله، د علاقې خبره هم کوله، ما ته به د خپلو ښځو خبره کوئ، د علاقې خبره کوئ، زه به یې اورم. که دې له راځئ چې زه اوس منډه وامه او بیا به صفایل نیولی او شینا کېږم چې صاحب لاندې او صاحب باندې والله په تمانچه هم په هغه وخت کې ولم چې مخې له رالی. نو داسې خلک زما خو زما په دې ملګرو یقین دی، کوم تاسو ته ولاړ دي که نه زما څه اوسه پورې څه نشته زما څه ولاړ دي. زما مخکې م امید دی چې زه ځان نه غل نه یم، زه خپل غل ملګری نه منم. چې زه ځان نه بیمانه نه یم، زه ځان سره بیمانه نه منم. که زه غل شم او بیمانه شم دا به ټول بیمانه شي، خو الله دې هغه ورځ نه راولي. او دا موږ د خدای نه سوال کوو چې یا الله که ستا پکې رضا وي، یا الله ستا پکې خیر وي، یا الله د ریحانظم نه بیا ګلداد خان جوړې خدایه ما چې مینه یا ایم پی ای نه کړي دغه د ریحانظم کښېنه. زه دله سباله داسې نمایندګي کوو چې سباله بل نماینده ته کمپین ضرورت نه وي، داسې نمایندګي به انشا کوو. ډېره مهرباني، الله هم کامیاب لره. او زما په دې غوږ کې دی بل هم ضرور خبر کوي، خلک وایي چې خان راپاڅولی. ما خو په هغه وخت کې د کرپشن خبرې کړې وې نو خلک به چا راپاڅولی. خان له ملار نه وایي چې ریحانظم څنګه کېنه وارو پار دې خطا شوی دی. هغه غریبان د خوبونه ارام شوي دي. هغو زه خو یو قابلیت دی او هغه پیسه ده. او د محنت مقابله پیسه نشي کولی، دا یاد ساتئ. ولې زموږ سره محنت دی، جذبه ده، لګن دی، ویژن دی، منشور دی. خیبر ټي وي کې خیبر ټي وي ونه راغلي دا ټول ناست دی په قطار باندې، دا ګورنران ګیو یو پاڅي کې وایي زه به دا کوم زه به دا کوم. هلکه شرمېږي نه، تاسو خو 5 کاله وي نو تاسو څه وکړه؟ لکه سړي باري یو ځل باري تېره کړي بېرته راشي وایي زه به دا کوم زه به دا کوم. یالله هم پویه که لږ د اخلاقیاتو نه، دا خو خلک دی، دا خو اوس میډیا ده، هر ځوان پویه دی. نو چې څه خبره کوو موږ به څه په ګرنټۍ کوو انشاءالله. باقي دا وخت ثابتوي. پر ریحانظم مخکې مې الزامونو ما یو سړي ته غل ویلی و او هغه څوک و؟ محمود خان. او زه یې ونیولم په 3 MPO کې ونیسم. محمود خان چېرته ناست دی؟ پرویز خټک چېرته ناست دی؟ زه یې په زمان پارک بند کړی ویل دا به نه راپرېږدي، ویل دا چا راپاڅولی. نن پرویز خټک چېرته ناست دی؟ د غلو به خلاف یو، د غلو به خلاف یو، ایماندارو به ملګرتیا کوو. او چې ایمانداره د دشمن هم زموږ به یاري. چې تاسو کله پولیس سټیشن له ځئ زما خو نه وس کېږي کې زما څه ګاډي هم نه وي، زما به پوسټر هم نه وي لګېدلي. ما له ته خپله بیانیه مخې ته کېښودله، باقي ستاسو کار دی. که تاسو یو کس مطمئنه کړو چې ریحانظم له ووټ ورکړه، دا راسه وعده کوم چې کال پس 2 کاله پس 15 کاله پس به ته په دې باندې پښېمانه نه یې، په دې به پښېمانه نه یې چې ما د دې دپاره کمپین کړی یا دې له ما ووټ ورکړی یا مې دې له دا کړی. دا راسه وعده کوم. باقي دا وخت ثابتوي، دا به وخت ثابتوي چې څوک د تاریخ په صحیح لار ولاړ وي انشاءالله. عمران خان ته هم دعا کوئ، ځان ته هم کوئ، پاکستان ته هم کوئ او خپل باجوړ ته هم کوئ. موږ به ټول یو کېږو، خاص ځوانان
دا ځوانان به یو کېږو او دا به جوړ به انشاءالله یو ماډل جوړو وما علینا الا البلاغ.